بسم الله الرحمن الرحيم. Dear student, نن زمونږه کلاس چې کوم دی نو دا د ملټیپل چوایس کوېسچنز دی مونږه سالو کوو. د الکتروسټیټک چپټر ملټیپل چوایس کوېسچنز دی او ون بای ون زه ټول سالو کوم. د دې د سولوشن ډیر زیات ضروری پدې دی چې د دې سره ریلیټډ ډیر ملټیپل کوېسچنز تاسو ته مختلف نورم راتلی شي، خو طریقه پیژندل پکاري. او بل مین خبره بچو په دې کې دا ده چې د ام سی کیوز د صحیح سال کولو لپاره اهمه خبره دا ده چې زموږ سره د کوېسچن باندې پوهه ضروری ده. چې په کوېسچن باندې مونږ ښه صحیح پوهیږو نو سولوشن به اله زموږ سره ټیک راځي. چې کله په کوېسچن باندې مونږ نه پوهیدو نو سولوشن به بیا زموږ څخه خامخا غلط راځي. ټیک شو؟ نو اول د ټول مین پوینټ دا دی چې په کوېسچن باندې صحیح پوهیدل پکار دي. نو زه راځم ملټیپل چوایس کوېسچنز ته او د الکتروسټیټک چپټر دی. په دې کې زموږ سره ملټیپل چوایس کوېسچن کې اول نمبر کوېسچن دا دی چې a charge q is divided into two parts q and q minus q and separated by a distance r. The force of repulsion between them will be maximum when multiple choice a number option there زم سره چې q is equal to q by 4, q is equal to q by 2, q is equal to q none of these. نو د کوېسچن مطلب دا دی چې زموږ سره یو چارج کیو دی او دا ډیوایډ شو په دوه پارټس کې ډیوایډ شو. یو چارج دی په دوه پارټس کې ډیوایډ شو نو د یو پارټ باندې چارج کیو راغی، په بل پارټ باندې زموږ سره چارج کیو ماینس کیو راغی او په ډیسټنس آر باندې د یو بل نه سدي سیپریټډ دي. نو زموږ سره یو چارج زموږ سره دا دی، لیټ سپوز زموږ سره یو چارج دا دی، لیټ سپوز دا کیو دی او بل چارج زموږ سره دا دی چې دا زموږ سره کیو ماینس کیو دی، کیو ماینس کیو دی دا زموږ سره. ټیک شو؟ کیو ماینس کیو. نو او په ډیسټنس آر باندې دا د یو بل نه اوې دي، په ډیسټنس آر باندې دا د یو بل نه سدي اوې دي زموږ سره، په ډیسټنس آر باندې دا د یو بل نه اوې دي. اوس د دې قسم سچويشن د سال کول لپاره دوی یو ملټیپل چوایس کې څور کړی دي چې کپرس کا دا چارج چې کم زموږ سره د تاسو لګو ګوري وای که دا چارج زموږ سره دا کیو زموږ سره د کیو اپان 4 برابرۍ، د مطلب دا چې کم چارج کیو دا سیم سمال کیو چې کم دی که دا کیو اپان 4 برابرۍ نو مطلب دومره تسمالي نو بیا به کې فورس اف ریفلژن معلوم کو. که بیا به دوباره واخلو دا بی نمبر آپشن به والو که دا سمال کې زموږ سره د کیو اپان 2 برابرۍ، مطلب دا چې دا چارج نیم شوی دی، صرف دا بلکې کوارټر دی، په دې دویم کې نیم شوی دی، په دې دریم کې وایي که فار ایگزامپل دا سمال کیو چارج چې کوم دی دا کیپیټل کیو چې کوم ولا موږ نمونه ورکړي دي د دوه دا چارج سیم وو، دواړو باندې یو شانتي چارج ونو بیا به ریفلژن ډیری. نو آیا ګوري چې دا څنګه په کم سچويشن کې بزم سره ریفلژن چې کم دین دا بزم سره زیاتی. نو وس رازو سولوشن ته. نو په سولوشن کې ګورو چې زموږ سره څه چل کیږي. ګوري زموږ سره دا کولم لا دا F is equal to K Q1 Q2 divided by R square او کتا سو دلته وګورئ نو یو چارج خو کیو دی، خو بل چارج چې کوم دی دا زما سره کیو ماینس کیو دی. نو یو چارج می کیو ماینس کیو کو، یو می کیو کو، کلیر دی او ډیوایډ بای کیپیټل آر سکویر ما غسته دی. نو آر سکویر می ولیکو. اوس د ا نمبر اپشن د پاره دا مونږ سال کو کنه. نو زمونږ سره به د سمال کیو چې کوم دی دا کیپیټل کیو اپان 4 برابر واخلې په دې کې پټ کړئ. نو چې دا مونږ په دې کې پټ کو نو زموږ سره د سی ریلیشن ناشي کیو اپان 4 او دلته کوم سمال کیو دی نو دا بم کیو اپان 4 شو ډیوایډ بای آر سکویر به زموږ سره راشي او کې خو کانستنټ دی، الریډي کانستنټ هم ولیکو. بیا له دې نه بعد زموږ سره په دې به د دې به مونږ السیم والو، د دې به السیم شي 4، د دې بریکټ کې چې کوم دغه دی به السیم 4 راشي نو دلته 4 کیو ماینس کیو براشي، 4 کیو ماینس
کیو براشي ډیوایډ بای 4r سکوير او دا کم کیو چې بهر دی دغه باندې به هم کیو بای 4 لیکو نو بیا به دا 4 د 4 سره ملټیپلای کو نو 16 براشي او بره به زما سره د 4 کیو نه چې کیو ماینس شي نو 3 کیو براشي او ډیوایډ بای r سکوير په خپل ځای باندې راغی خو تاسو سره دا کیو په خپل ځای راغی ټیک شو د دې نه بعد که تاسو وګورئ نو دا 3/16 به موږ بهر ولیکو 3/16 به موږ سکو بهر ولیکو او دا کیو 1 کیو 2 ډیوایډ کیو ډیوایډ بای r سکوير چې کوم دی دا په خپل ځای باندې ولیکو نو که تاسو وګورئ نو دا ویلیو چې کومه ده دا ویلیو دا زمون سره د سمپل اف برابر ده چې هغه موږ دلته لیکل دي دا د اف دی نه د دې اف برابر ده اف او دا ویلیو 3/16 وسه ایکسترا رااله نو چې دا موږ په دې ډیوایډ کړو 0.18 راغی زما سره نو تاسو دې ته وګورئ دا فورس چې کله چارج Q/4 شو نو فورس اف ریفلجن چې کوم دی دا د اوریجنل فورس 0.18 ټایم سیوا شو وسه دینه بعد موږ ګورو چې په Q/2 باندې به زموږ سره سونه فورس اف ریفلجن پیدا کیږي نو هغه سیمیلر په کولم لا کې فوټینګ وکي دا زموږ سره کولم لا کې اوس پټ کړي د کیو د سمال کیو په ځای باندې Q/2 پټ کړي Q/2 بیا دلته LCM واخلي د دې په ځای Q/2 شو او r په ځای به r سکوير والی ټیک شو د دې موږ LCM اغسته دا نو 2q - q ډیوایډ بای 2r سکوير راغی انډ Q/2 راغی ټیک شو نو 2q - q نو زما سره q راځي او ډیوایډ بای 4r سکوير راغی نو دا 1/4 ته بهر ولیکي او دا به q ډیوایډ بای r سکوير براشي نو زموږ سره د سی ویلیو رااله او 1 چې په 4 ډیوایډ کې نو 0.25 ته راځي او دا زما سره د f برابر دی نو پرس که چارجز زموږ سره د Q/2 برابر دی دا دی نه د Q/2 برابري نو بیا فورس اف ریفلشن د اوریجنل فورس 0.25 ټایم انکریز کیږي اټ مین چې د دینا زما سره د دینا دا فورس چې کوم دی دا سیوا دی دا فورس څه شو سیوا شو بیا به اوس موږ راځو کپرس ک سی اپشن ته راځو نو Q = Q اخلو نو Q = Q چې موږ په دې کې پټ کو په کولم لا کې نو زموږ سره به کولم لا کې چې دا موږ پټ کو زموږ سره به Q او دا هم Q شي دا هم Q شي زموږ سره نو Q - Q 0 راځي نو 0 ډیوایډ بای انیثینګ یا ملټیپلایډ بای انیثینګ = 0 راځي نو زموږ سره دلته کې فورس چې کوم دی د اوریجنل فورس دا فورس چې کوم دی دا زموږ سره 0 راغی نو د دې دا خبره موږ ثابت شوه چې کریکټ اپشن چې کوم دی نو دا B دی ځکه چې په B اپشن کې که تاسو وګورئ په Q = Q by 2 باندې فورس چې کوم دی دا سیوا راغی ټیک شو نو د کریکټ اپشن از B کریکټ اپشن از B ټیک شو اوس راځو دویم نمبر MCQs ته راځو دویم نمبر MCQs کې دا وایي some charges is being given to a conductor then its potential وای که څه چارجز منګه کنډکټر ته ورکو یو څه چارجز منګه ورکو ټیک شو کنډکټر ته نو دغه په پوتنشل بس اثر پریوزي نو ګوره وای آیا دا پوتنشل به میکسیممي په سرفیس باندې کدا پوتنشل به اټ د سنټر میکسیممي کدا پوتنشل چې کوم دی دا به زمون سره ریمین سیم تھرو اوټ د کنډکټر او کدا به میکسیممي سمویر ان بټوین سرفیس ان سنټر باندې وي نو ګوره دا خبره تاسو ته پته را چې زمون سره پوتنشل چې کوم دی نو دا برابر دی کریکټ اپشن خو سی ما لیکل خو څنګه سی دی ګوره د سی اپشن ته ګوره کریکټ اپشن خو سی دی خو ګوره پوتنشل د مونږه پیژنو چې دا برابر دی د Q ډیوایډ بای R او پوتنشل مونږ دلته غسته د یو چارج د وجنه ډیوایډ بای R نو دې مطلب دا شو چې چارج زموږ سره سنگل شو او و زموږ سره R چې کوم دی نو دا زموږ سره ډیپندنت خبره رااله R ته ګورو چې په R کې ډیفرنس وو په R کې فرق وو نو په پوتنشل کې بیا زموږ سره فرق راځي که په R کې فرق نو په پوتنشل کې بیا فرق نه راځي نو لکه فار ایگزامپل موږ دا خبره کوو چې لیټس سپوز زموږ سره دا خبره موږ ډیفاین کوو لکه سلندریکل باډي د زموږ سره فار ایگزامپل وایر دی دا زما سره وایر دی ٹھیک شو دا زما سره سره وایر دی زما سره او دې ته مونږه دا زما سره وایر دی ٹھیک شو او دی وایر ته کنډکټر دی او دې ته مونږه چارجز ورکړو نو دا مونږ ته پته ده چې چارجز چې کوم دی په دې وایر باندې چارجز چې کوم دی دا زما سره په سرفیس باندې راځي چارجز په سر راځي
په سرفیس باندې راځي چارجز په ان ساید چارجز نه په کنډکټر کې نو چې په سرفیس باندې زما سره چارجز رال نو د دې دا مطلب شو چې د دې سنټر نه ټول چارجز چې کوم دی په ایکوال ډیسټنس سره به پراته ایکوال ډیسټنس دې طرف تم آر ډیسټنس شو دې طرف تم آر ډیسټنس شو نو دا چارجز چې کوم دی دا به زما سره صحیح په سرفیس باندې به پراته نو ډیسټنس کې خو چینج نه راځي چې په ډیسټنس کې چینج را نه راځي په ډیسټنس کې چینج نه راځي ځکه چې چارجز په سرفیس او سرفیس نه دنه چارجز یې نه نو چې په سرفیس باندې دلته کې زما سره چارجز رال په دې ځګونو باندې زما سره چارجز رال په دې سرفیس باندې زما سره چارجز رالو نو ډیسټنس زما سره راغی آر دې طرف ته په سرفیس باندې چارجز رال ٹھیک شو نو ډیسټنس زما سره راغی آر راغی دام آر دی نو دوه آر چې کوم دی آر خو سیم راغی چې سیم راغی نو زموږ سره که تاسو ګورئ نو آر سیم راغی او کې والډي سنگل چارج دی نو زموږ سره پوتنشل چې کوم دی نو دا به زما سره په آر کې چینج نشته آر سیم دی کیو سنگل شو او کې الریډي کانسټنټ نو پوتنشل به زما سره راځي پوتنشل به ریمین سیم ثرو اوټ د کنډکټر راځي پوتنشل به ریمین سیم ثرو اوټ د کنډکټر راځي ٹھیک شو د دې نه بعد وس ګورئ که زمونږ سره لیټ سپوز نیکسټ MCQ ته ځو دریم نمبر کوېسچن کې موږ ته دا خبره کوي چې د electric potential of earth is taken to be zero because the earth is a good semiconductor conductor insulator ka dielectric نو کوېسچن وای نه وای electric potential of earth چې کوم دی وای دا موږ زیرو کنسیډر کوو دا موږ څه کنسیډر کوو زیرو یې موږ کنسیډر کوو نو دا ولي زیرو کنسیډر کوو آیا دا ګوډ سیمی کنډکټر دی دا ارت کنډکټر دی که انسولیټر دی که ډایلکټریک دی نو ګوره په هر یو باندې ټول باندې خبره کوو ګورئ د کریکټ اپشن از بی کریکټ اپشن دی ټیک شو کنډکټر ګوډ کنډکټر دی خو اوس ریزن څه دی وای وی ټیکن د الیکټریک پوټنشل از زیرو نو ګورئ اټ بیکاز we know the charges move from high potential to lower potential. We see when the charges exceed on the fold, the excess charges move to the earth and move in the earth. ګوره دې خبر ته وګورئ موږ دا پته ده چې چارج د هاي پوتنشل نه لوور پوتنشل ته ځي هاي پوتنشل نه لوور پوتنشل څه مطلب ده هاي پوتنشل موږ پازیټیو چارج ته وایو او لوور پوتنشل موږ نیگیټیو چارج ته وایو نو موږ دا ویلي د هاي پوتنشل نه لوور پوتنشل ته څه ځي زموږ سره چارج چې کوم دی دا هاي پوتنشل نه لوور پوتنشل ته ځي نو چې چارج د هاي نه لوور ته ځي مو کېږي نو د که تاسو وګورئ په پول کې زموږ سره په پول کې که تاسو وګورئ هلته ما لیکلي دي چې کله په پول کې زموږ سره پول موږ د ستنې ته وایو چې کله په پول کې چارجز سیوا شي نو دا چارج د ارت طرف ته مو کېږي اوس ارت طرف ته ځي نو چې ارت طرف ته ځي نو اټ مین چې دا پوتنشل چې کوم دی دا ارت لوور پوتنشل شو او پول چې کوم دی هغې کې چارجز په هاي پوتنشل باندې دي بیا په ارت کې دا چارجز د یو ځای نه بل ځای ته ځي دننه نو دننه چې دا ځي نو دا خو بیا کنډکټر شو مو کېږي پکې نو د دې وجې نه موږ دا وایو چې دیر فور وی ټیک د ارت از ا ویری لو پوتنشل آر زیرو پوتنشل ډېر په تیزۍ سره چارج د ارت طرف ته ځي نو موږ وایو دا ارت چې کوم دی دا لو پوتنشل دی یا موږ دې ته موږ زیرو پوتنشل هم ویلی شو بیا نو د چارج از آلسو flow inside the earth therefore it is a good conductor نو دا زموږ سره یو ګوډ کنډکټر دی ټیک شو نو کنډکټر چې کوم دی ارت از ا کنډکټر ګوډ کنډکټر د دې وجې نه موږ د ارت چې کوم دی نو ارت موږ زیرو پوتنشل کنسیډر کړی دی ټیک شو یا لوور پوتنشل زموږ سره اوس راځو څلورم نمبر کوېسچن ته څلورم نمبر فورث نمبر کوېسچنس کې موږ ته دا خبره کوي وایي ا پروټون از about 1840 time heavier than an electron when it is accelerated by a potential difference of 1 kilovolt at kinetic energy will be نو ګوره موږ ته دا کوېسچن کوي کوېسچن کې موږ ته دا خبره کوي وایي پروټون چې کوم دی دا 1840 ټایم دروند دی د الکترون نه خو که دا موږ په 1 کیلو وولټ باندې موږ اکسلریټ کو نو د دې کاینټیک انرژي به زموږ سره څومره وي پروټون وایي د الکترون نه دروند دی 1840 ټایم دروند دی خو که په ورځ که موږ په 1 کیلو وولټ باندې دا موږ اکسلریټ کو نو د دې الکترون د دې پروټون کاینټیک انرژي به څومره وي نو ګوره
وای 1 1840 کیلو الکترون وولت پر راځي ک 1 اور 1840 کیلو الکترون وولت پر راځي ک 1 کیلو وولت پر راځي ک 920 کیلو الکترون وولت پر راځي نو سولوشن ته تاسو ګورئ اوس په خپل پوه شي ګورئ کریکټ اپشن خو پکې زموږ سره سی اپشن دی 1 کیلو وولت 1 کیلو وولت کریکټ اپشن دی وګورو چې څنګه حل کیږي نو ګورم موږ ویلې د پوتنشل زموږ سره برابر دی د ورک پر یونټ چارج ورک ته موږ انرژي هم وایو نو موږ انرژي پر یونټ چارج هم ویلې شو او انرژي خو دلته موږ کاینټیک انرژي یاد نو کاینټیک انرژي پر یونټ چارج راغی چارج په ځای موږ ای لیکل شو نو دا ای چې کوم دی دا به زما سره د دی وی خو لاره شي کاینټیک انرژي موږ معلومه وکړو نو کاینټیک انرژي به زما سره برابر شي د ای وی اوس ای په خپل ځای باندې د ځکه چې زموږ سره چارج خو چارج دی ای د الیمنټری چارج دی او وولټیج هم له 1 کیلو وولت را کړی دی چې 1 کیلو وولت را کړی د ماس په کې ذکر نشته وګورئ په دې ایکویشن کې تاسو ګورئ په دې ایکویشن کې د ماس ذکر نشته دی نو 1840 ټایم هیویر په کې څه مسله څه پرابلم موږ نه کریټ کوي هیڅ مسله نشته ٹھیک شو نو چارج زما سره ای راغی او وولټیج موږ له 1 کیلو وولت را کړی دی نو زموږ سره 1 کے ای وی کاینټیک انرژي به زموږ سره د پروټانی ٹھیک ده دغه شانتي د الکترون هم دومره انرژي د پروټون هم دومره انرژي ټیک شو ځکه چې چارج په دوه باندې یو شانتي دی که پازیټیو دی او که نیگیټیو دی خو الیمنټری چارج خو سیم کنه 1.67 and 10 to the power of -19 کولم نو دوه لپاره یو شانتي ټیک شو په ماس باندې ډیپند نه کوي په ماس باندې ډیپند نشته دی ټیک شو کریکټ اپشن از اپشن سی سی از د کریکټ اپشن 1 کیلو الکترون وولت راځي ټیک شو نیکسٹ کوېسچن ته وګورئ where a capacitor is charged with a battery and then it is disconnected یو capacitor هم په بیټری باندې چارج کو بیا هم ډیسکنیکټ کو بیټری هم تلری کړه a slab of dielectric is now inserted between the plate او موږ یو dielectric راوغستو dielectric هم راوغستو او insert هم کو د دوه پلیټ په منځ کې نو between the plate نو بیا بس چل کیږي نمبر 1 a number the charge in the plate reduce and potential difference increase دویم نمبر دا وای with the potential difference between the plate increase store energy decrease and charge remain same دا دویم نمبر اپشن دی دریم نمبر ته وګورئ وای potential difference between the plate decrease store energy decrease and charge remain unchanged او डी نمبر دی none of the above نو سولوشن ته وګورئ چې کریکټ اپشن پکې زموږ سره کریکټ اپشن سی دی سی نمبر کریکٹ اپشن دی چې potential difference between the plate decreases store energy decreases and charge remain unchanged ٹھیک شو وسنګ دی دا ولې دی دا نور ولې نه دی نو ګورئ 1 by 1 ته وګورئ منګه سولوشن ته ګورئ c is equal to a epsilon naught divided by d دی ٹھیک شو او سی زموږ سره د کیو بای وی هم برابر دی نو چې لیفت سایډ د لیفت سایډ په شانتي نو رائټ به د رائټ په شانتي نو برابر دي دواړه نو دواړه می کمپیر کړه برابر می کړه بیا می دا طرف الټا کو دا طرف می سکو الټا به کو وی بای کیو می کو نو دا هم الټا کوم ځکه چې لیفت سایډ ته سکو رائټ سایډ ته هم کوم ځکه چې ایکوالټی دا نو و می لیکل وی بای کیو از ایکوال ټو डी اپان ا اپسلون ناٹ نو د دې نه زوس وی معلوموم چې دې نه زوس وی معلوموم نو وی به زما سره شي کیو डी اپان ا اپسلون ناٹ براشي اوس دا ایکویشن ک د پری سپیس ته د پرمیټیویټي اف د پری سپیس ته وجینه کپرس کې نو دا ایکویشن شو ک د پرمیټیویټي اف د پری سپیس د وجینه نه نو بیا به زما سره دا ایکویشن نازل نو دوه لیکل شي نو وی زما سره برابر شو د کیو डी اپان ا اپسلون اوس ګوره when we exert a slab between the plate of a capacitor چې ما یو slab یو dielectric می انزرټ کو د دوه پلیټ په منځ کې د کیپاسیټر نو بیا د دینه بعد موږ ته اپسلون چې کوم دی دا به انکریز کیږي اپسلون به سیوا کیږي ځکه چې dielectric د انزرټ کو نه اپسلون سیوا شو د پری سپیس نه اپسلون سیوای بیا نو اپسلون انکریز شو چې اپسلون انکریز شو اپسلون خو په تقسیم کې دی نو چې په تقسیم کې وینسا زما سره دلته سیوا کیږي د ځکه کې وینسا زما سره کیږي سیوا کیږي نو زما سره به دا پوتنشل چې کوم دا به کمیږي نو ایز ا ریزلټ د ته وګورئ as a result the potential is decreasing potential کم شو potential څه شو کم شو نو په دې اپشن کې تاسو وګورئ دلته لیکلي دي the potential increase په دې ځکه کې وګورئ دلته لیکلي دي the potential between the plate increase دلته هم سیوا لیکلي دلته وګورئ the potential between the plate decrease نو ډیکریز خبر خپل تراله کنه اپسلون ناٹ سیوا شو نو پوتنشل څه شو ډیکریز شو نو دا سی نمبر اپشن کې اولنې ټکی خو کریکټ دی بالکل د نور دوه کې خو اولنې کریکټ نه دی اولنې غلط راغی نو ګوره پوتنشل زموږ سره څه شو ډیکریز شو په خبره باندې تنگ تاسو کلیر شي بیا د دینه بعد نیکسٹ خبره دا چې د چارج ریمین انچینج
چارج باندې چینج کیږي. ولی ځکه چې مونږ پکې ډایلکټریک کې خو دا انسولېټر دی او د چارج د یو پلیټ نه بل پلیټ ته به الکتریک فیلډ چې کم دی نو دا به زما سره نه ځي. نو چې الکتریک فیلډ نه ریډیوس کیږي نو چارجز خو نه کمیږي، نو چارج به ریمین سیم وي، چارج به صحیح ریمین سیم. لکه دا زما سره یو پلیټ دی، دا زما سره بل پلیټ دی، په دې باندې پازیټیو چارجز دي. ټیک شو، په دې باندې زما سره څه دي؟ پازیټیو چارجز دي، په دې باندې زما سره نیگیټیو چارجز دي. او دلته کې ما یو ډایلکټریک کې خودو، په دې منځ کې ما یو ډایلکټریک سکو، دلته مې یو ډایلکټریک کې خودو. نو دا پازیټیو الکتریک فیلډ لاین خو نیگیټیو طرف ته بیا نشي تللی، کزم نو لګ بزي او لګ بزي بیخي نیګلیجبل وي. د دې وجه نه دا پازیټیو چارج خو به کمیږي نه، دا پازیټیو چارج خو اله کمیږي چې کله الکتریک فیلډ ته نیگیټیو طرف ته ډیر رواني، نو دا به اله کمیږي، نو دا خو نشي کمیږي. نو د دې وجه نه دا پازیټیو چارج په خپل ځای باندې پاتې شي او دا نیگیټیو چارج په خپل ځای باندې پاتې کیږي، دغه وسه چینجز ناراضي. او انرژي ته اوس ګورو، نو دی خو ګوري سٹور انرژي ما ډیکریز لیکنه خو ګورو چې ډیکریز کیږي کنه ډیکریز کیږي، او چارج ریمین سیم خو خبره کریکټ شو. ټیک ده، چارج ریمین ان چینج راځي. خو سٹور انرژي ګورو، نو د سٹور انرژي لپاره د فارمولا ده د کیپاسیټر U is equal to half QV، U is equal to half QV. نو په دې کې تاسو ګورئ and the above equations the potential V is decreasing. په دې equation کې موږ ویل کنه چې potential V څه کېږي؟ ډیکریز کېږي. نو دلته کې خو V دی، نو دا V به ډیکریز شي او چارج نه چینج کېږي. نو چې دا V ډیکریز شو اتوماتیکلی دا U به ډیکریز کېږي، دا U به څه کېږي؟ ډیکریز کېږي به. نو ان سٹور انرژي څه شوله؟ ډیکریز شوله. سٹور انرژي څه شوه؟ ډیکریز شوه. نو the correct option is C. potential difference between the plate decrease, store energy decrease, charge remain unchanged, charge ba na change ki. This is the correct option. Now come to the next question, number 6. Question number 6 ki mong ta wai a 1 microfarad capacitor of a television yaad hai is subjected to 4000 volt potential difference. The energy stored in a capacitor is زمون سره یو کیپاسیټر دی 1 مایکروفیرډ کیپاسیټر دی او په ټي وی کې زمون سره لګیدل دی، خو موږ ته پوتنشل 4000 وولټ ورکړی دی. پوتنشل موږ څونه ورکړی دی؟ 4000 وولټ ورکړی دی. نو تاسو وګورئ چې په دې کیپاسیټر کې به انرژي څومره سٹور کیږي. نو د 8 جول by 16 جول by 4 and 10 to the power of minus 3 جول by 4 and 10 to the power of minus 3 جول by 2 and 10 to the power of minus 3 جول by. نو دلته کې اوس موږ ګورو چې زموږ سره انرژي به کې څومره سٹور کیږي. نو کریکټ اپشن خو A دی، دا خو ما سوال کړه بیا می کریکټ اپشن لیکل خو څنګه دی ګورئ وته. نو کیپاسټنس 1 مایکروفیرډ دی، ټیک شو، او پوتنشل پکې 4000 وولټ دی او انرژي معلومو. نو موږ سره د انرژي سٹور ان کیپاسټر فارمولا دا ده U is equal to half CV square. نو C پکې پټ کا 1 مایکروفیرډ او V پکې پټ کا 4000 او سکوير فی والا. نو د 4000 چې موږ سکوير والو نو دین راځي دار انسات راځي، ټیک شو، کلیر دی. او د 16 خواته به 6 zeros راشي او مایکرو د 10 to the power of minus 6 برابر دی. نو دلته کې minus 6 پر خطه تقسیم ته کوس کو نو plus 6 بشین، دلته هم 6 zeros راشي. نو دا 6 zeros بر دی برني 6 zeros سره کټ شي، دا به ختم شي. نو بر 16 دی او لاندې 2 دی، دا په دې تقسیم نو 8 جول تی راغی. نو the correct option is 8 جول. په دې 1 مایکروفیرډ کیپاسیټر کې به 8 جول انرژي زما سره سکیږي سٹور کیږي. سولوشن ہے دا ده، ٹھیک شو. د دې نه بعد وس راځو نیکسٹ کوېسچن ته. Question number 7. In the figure below زمون سره یو فیگر دی او دا فیگر زمون سره په دې فیگر کې موږ ته دا وای the charge on 3 microfarad capacitor is. نو زمون سره دا فیگر زه جوړوم چې زمون سره کم فیگر دی. نو فیگر ته تاسو وګورئ، کلیر دی، فیگر ته ګورئ او 1 منټ. ها و زمون سره دلته کې لګ دی فیگر ته ګورو. دې دغه کې یو فیگر ډرا کما ستاسو د پاره چې کم فیگر دی زمون سره. زمون سره دلته کې یو فیگر دی
लेट सपोज دا زمون سره فګر څنګه دی ګورئ زمون سره دا فګر دی یو سیریز سرکټ دی او پاغي کې زمون سره یو کیپیسیټر زمون سره دا دی ٹھیک شو بیا لاین ډرا کړئ بل کیپیسیټر زمون سره دا دی ٹھیک شو او بیا لاین ډرا کړئ زمون سره درې کیپیسیټر مونږه په سیریز کې کنیکټ کړل ٹھیک شو او دلته کې وته زمون سره یو بیټری زمون سره کنیکټ تا یو بیټری اوس زمون سره کنیکټ شوی دی ٹھیک ده اوس زمون سره د کیپیسیټر چې کوم دی دا 2 مایکرو فیرډ دی دا کیپیسیټر چې کوم دی دا څومره دی 2 مایکرو فیرډ دی دا کیپیسیټر چې کوم دی دا 3 مایکرو فیرډ دی او دا کیپیسیټر چې کوم دی دا 6 مایکرو فیرډ دی دا کیپیسیټر چې کوم دی دا څه دی 6 مایکرو فیرډ ٹھیک شو او بیټری چې کوم دی دا 10 وولټ ده بیټری څومره ده بیټری 10 وولټ ته زمون سره نو اوس ګورئ زمون سره بیټری 10 وولټ بیټری ده زمون سره زبدي پینټ باندې لګا عادت نه وړي عمر لګ رانه زګه ګډوډ کیږي ٹھیک شو نو اوس ګورئ 2 مایکرو فیرډ 3 مایکرو فیرډ 6 مایکرو فیرډ او 10 وولټ بیټری د زمون سره دا کیپیسیټر دی دوه اوس په کوېسچن کې څه وای په دې 3 مایکرو فیرډ کیپیسیټر دا چې کوم دی دا په دې 3 مایکرو فیرډ کیپیسیټر کې به زمون سره څومره چارج سٹور کیږي نو دا به څنګه معلومه وګورئ وته دیو خدا خبره شوله چې دا سیریز سرکټ دی سیریز سرکټ دی ٹھیک شو کیپیسیټر په سیریز کې کنیکټ دی نو د دې لپاره زموږ سره فارمولا څه ده د دې لپاره زموږ سره فارمولا ده 1 over c equivalent is equal to 1 over c1 plus 1 over c2 plus 1 over c3 ده زموږ سره ٹھیک شو c1 زموږ سره څومره ده 2 ده c2 زموږ سره 3 ده او c3 زموږ سره 6 ده دا 2 مایکرو فیرډ ده دا 3 مایکرو فیرډ ده دا 6 مایکرو فیرډ ده ٹھیک شو نو دلته تاسو ال سی ام واخلئ نو 6 ال سی ام شو او بره په ال سی ام باندې به زیات تاسو پوهیږئ ټیک شو ماشومان نه خاصی کڼ رستورانټان یې غټ غټ نو د دې چې موږ ال سی ام ول دینه 1 راځي نو چې 1 ور سی ایکویلنت نو 1 دا نو سی ایکویلنت بام زمو سره 1 راشي نو 1 مایکرو فیرډ زما سره راغی خو موږ ته وایي دا چارج به زمو سره څومره چارج به زمو سره څومره نو ګور تاسو ګورئ دلته کې کیپیسټنس ما ټوټل واغستو نو کیپیسټنس چې کم دی دا سی ایکویلنت دی ټول کیپیسټر باندې د کیپیسټنس سیم دی ټول 1 مایکرو فیرډ 1 ٹھیک شو 1 مایکرو فیرډ زموږ سره ایکویلنت کیپیسټنس راغی ټیک ده نو و چې 1 مایکرو فیرډ ایکویلنت کیپیسټنس راغی نو کیو از ایکوال ټو سی وی دی نو سی په ځای باندې 1 مایکرو فیرډ پټ کړه د وی په ځای باندې 10 وولټ پټ کړه نو زما سره 10 مایکرو فیرډ راشي سو د کریکټ اپشن از بی correct option is B دا د مسه correct option راغی 10 مایکروفیرډ نو په 3 مایکروفیرډ کیپیسیټر باندې به زموږ سره 10 مایکرو کولم چارج سٹور کیږي 10 مایکرو کولم چارج به سٹور کیږي زموږ سره ٹھیک شو اوس راځو 8 نمبر کوېسچن ته په 8 نمبر کوېسچن کې موږ ته دا وایي the electric field in some region of space is uniform in magnitude and direction. Which one of the following 5 statements best describe the volume charge density in this region of space? Rho by 0 ka rho by decrease kigi the electric field linearly direction of electric field ka it is not possible to know anything about rho from the information given or rho has a uniform value throughout the region. Now tadi gora salur option among la raklo correct option khumali kale de explanation ki chi correct option A de خو څنګه دی ا څنګه دی او دا نور ولې نه دي نو ګوره زموږ سره اول کوېسچن ته وګورئ په کوېسچن ځان پوهه کوي the electric field in some region of space is uniform in magnitude and direction which one of the following is پایو statement best describe the volume charge density نو ګورئ زموږ سره دا یو ډایګرام دی ټیک شو زمون سره ستاسو په بوک کې زمون سره د یو ډایګرام جوړ کړی دی ٹھیک شو د یو ډایګرام جوړ کړی دی او
په دې ډایګرام کې زمون سره په دې بوک کې د یو ډایګرام ستاسو په دې بوک کې ګیون دی ستاسو په دې بوک کې شته دی ٹھیک شو دا یو ډایګرام دی زمون سره زه خو ګډوډ جوړوم دونه تکړه پدې کې ډایګرامونه کې نه یم ٹھیک شو نو دا زمون سره یو ډایګرام دی او په دې کې د خبره کړله چې دلته کې درې الکتریک فیلډ لاین انټر کړي دي درې الکتریک فیلډ لاین څه کړي دي انټر کړي دي ٹھیک ده او که تاسو دا ډایګرام ته وګورئ په بوک کې تاسو شته دی نو درې الکتریک فیلډ لاین چې کوم دي د بهر ته وخت کې دي درې الکتریک فیلډ لاین د بهر ته هم وخت کې دي ٹھیک شو چې درې الکتریک فیلډ لاین بهر ته واته او درې الکتریک فیلډ لاین انټر شوي دي او انټرینګ او لیوینګ دواړه سیم دي انټرینګ او لیوینګ دواړه څه دي سیم دي نو د دې خبرې دا مطلب شو چې زمونږ سره دلته کې چې کوم دی نو چارج زمونږ سره نشته دلته کې چارج انساید چارج نشته زمونږ سره انساید چارج ولې نشته ګوره که دلته کې زمونږ سره نیگیټیو چارج وي نو الکتریک فیلډ لاین به د انټرینګ کېدو کې خو بدري وي خو په لیوینګ کې بیا کم وي دې ته موږ وایو سینک نیگیټیو چارج ته که دلته کې زمونږ سره پازیټیو چارج وي نو چې څومره الکتریک فیلډ لاین دې ته انټر شوي دي نو اتلل به بیا ډېر ځکه چې دې ته موږ سورس وایو پازیټیو چارج د الکتریک فیلډ پیدا کوي خو دوی وایي چې چارج څومره الکتریک فیلډ انټر شوي دي اقونه الکتریک فیلډ ته بهر ته وتیم دي نو الکتریک فیلډ کم شوی یا سیوا شوی نه دی نو د دې دا مطلب شو چې دلته کې هیڅ شی هم نشته دنه انساید چارج نشته نو چې انساید چارج نشته نو زموږ سره والیوم چارج ډنسټي ته وګورئ والیوم چارج ډنسټي زموږ سره څه برابر ده والیوم چارج ډنسټي زموږ سره برابر ده والیوم چارج ډنسټي رو should be equal to charge per unit volume charge per unit volume نو چارج شته نه چې چارج نشته نو ډنسټي څه شوه the density should be equal to 0 density should be equal to 0 راغی ځکه چې چارج نشته نو ډنسټي زما څه شوه 0 شو نو نه کلیرلی دا خبره موږ ته مخې ته رااله چې کریکټ اپشن دا دی دوی ډیکریز لینیرلی ان ډایرکشن اف الکتریک فیلډ نو چارج ډنسټي خو نه کمیږي ځکه چې چارج شته نه نو کمیدل به بغیر کم ځای نه راشي او دا وای نت پاسیبل نو دا خبره هم غلطه ده او یونیفارم ډنسټي یونیفارم د نو ډنسټي خو یونیفارم چارج شته نه نو ډنسټي به څنګه یونیفارم پاتې شي نو د دې وجې نه چارج زما سره نشته د ډنسټي یونیفارم امینو بیا به هم زما سره په الکتریک فیلډ کې د لیوینګ الکتریک فیلډ کې به خامخا فرق راتلی یا به کمیده یا به سیوا کېده خو الکتریک فیلډ کې چینج نه راغلی نو الکتریک فیلډ کې چې چینج نشته نو چارج نشته انساید او چې چارج نشته نو زما سره چارج نشته نو زما سره ډنسټي چې کوم ده زما سره 0 ده سو د کریکټ اپشن از A کریکټ اپشن سره A ده نیکسٹ کوېسچن ته وګورئ why the figure below show a cross sectional through a pair of concentric spherical conductor the inner conductor carries charge minus q and the outer conductor carries charge plus 3q what is the charge on the outer surface of the conductor ګوره زموږ سره اوس دلته وګورئ تاسو دلته کې زموږ سره دې ځای کې تاسو وګورئ زموږ سره دوه کنسنټریک سرکل یې ورکړي دي یو سرکل زموږ سره دا دی او بل سرکل زموږ سره کنسنټریک سرکل دی او مونږه جوړولای ستای نه شنو کنسنټریک مطلب چې یو شانتي دوا کنسنټریک سرکل دی ٹھیک ده کوشش مو کو لګ خو خیر پدې ان سایډ باندې زما سره چارج کم دی ان سایډ زما سره چارج ان سایډ زما سره چارج کم دی دا ماینس کیو دی او آؤٹ سایډ چې کوم دی دا زما سره پلس 3 کیو دی آؤٹ سایډ زما سره چارج چې کوم دی دا سره پلس 3 کیو دی پلس 3 کیو دا چارج دی زما سره نو د دې دوه نیټ چارج معلوم کړئ نو دا پلس 3 او ماینس 1 جمع کړئ نو دینه برابر شي پلس 2
نو په دې ځای باندې به مثلا نت چې کوم دی په دې ټوټل ځوانس باندې به کمباین نت چارج چې کوم دی دا +2 کیو راشي دا ځوان تاسو جمع کړئ نو دینه +2 کیو راځي دینه سره راځي +2 کیو راځي نو نت چارج به زما سره +2 کیو راځي نو تاسو ګورئ د دې باندې نت چارج معلوم کړئ نت چارج موږ معلوم کړه +2 کیو راغله سو د کریکټ اپشن از A کریکټ اپشن A دی ٹھیک شو آسان دی ګران نه دی 10 نمبر کوېسچن ته تاسو ګورئ Why two parallel metal plates are a distance 8 meters apart. The electric field between the plate is uniform, directed toward the right hand and has a magnitude of 4 Newton per coulomb. If an ion of charge +2 E is released at rest in the left hand plate, what is the kinetic energy when it reaches the right hand plate? Asana khabara da. Gora dwa plates the parallel plate the 8 meter distance باندې لري دي electric field بګي دا پازیټیو نیگیټیو طرف ته 4 نیوټن پر کولم دی یونیفارم electric field چینج کیږي نه او چارج وته مونږه +2 کیو +2 ای ور واچو نو ته نو وایا چې د رائټ هند پلیټ نه د لیفت هند پلیټ نه د رائټ هند پلیټ چې کله دار شي په دغه ټایم کې باندې کاینټیک انرژي څومره ده کاینټیک انرژي به څومره آیا 4 الکترون وولټ بای 64 الکترون وولټ بای 32 الکترون وولټ بای که 16 الکترون وولټ بای نو ګورو د دې خبرې اول مطلب څه دی ګوره دې خبر ته وګورئ تاسو زمونږ سره دې خو وګورئ دوه پلیټس دي پیرالل ٹھیک شو او دا پازیټیو پلیټ دی لکه لیفت هند پلیټ پازیټیو دی رائټ هند پلیټ چې کوم دی دا زما سره نیگیټیو دی د لیفت هند پلیټ نه زما سره الیکټریک فیلډ لاین رائټ هند پلیټ طرف ته روان دی خو یونیفارم دی الیکټریک فیلډ چینج کیږي No, ٹھیک شو ڈائریکشن او میگنیچیوډ سره دی سیم دی ډایرکشن او میگنیچیوډ سیم دی زمون سره ٹھیک ده کلیر شو او دې ځکه ته مونږ یو چارج ور واچو لیټ سپوز دې ځکه ته مونږ یو چارج ور اچولې ده او په دې باندې چارج +2 ای دی د دې دوه پلیټ ترمنځ ډیسټنس 8 میټر دی او دا الیکټریک فیلډ چې کوم دی سیلار دا الیکټریک فیلډ چې کوم دی دا 4 نیوټن پر کولم دی نو چې دې پلیټ ته چارج را رسي دې پلیټ ته نو د دې چارج به څومره کاینټیک انرژي په دې ځای کې نو هغه معلومه ٹھیک ده نو ګورئ کریکټ اپشن مالی کړی دی چې کریکټ اپشن چې کوم دی دا بی دی 64 الکترون وولټ انرژي به خو معلومه وي چې څنګه ګورئ نو ډیسټنس 8 میټر دی الیکټریک فیلډ 4 نیوټن پر کولم دی او چارج +2 دی نو کاینټیک انرژي معلومه نو موږ ورک پیژنو چې ورک شود بی ایکوال ټو اف ډي او دلته خو الیکټریک فورس دی او الیکټریک فورس زما سره برابر دی کیو ای نو په دې کې دا الیکټریک فورس پټ کړئ نو دلته به کیو ای او ډي راشي او دا ورک چې کوم زما سره کیږي دا ان د فارم اف کاینټیک انرژي کیږي نو کیو ای ډي دی نو کیو زما سره +2 ای دی ای زما سره 4 نیوټن پر کولم دی او ډي زما سره 8 میټر دی دله چې موږ ضرب ورکو ضرب ورکو نو دینه راځي 64 الکترون وولټ راځي سو د کریکټ اپشن از بی کریکټ اپشن زم سره دی بی راغی آی هوپ دا بس تاسو د پاره د پوی د پاره پوره ان شاء الله که چاته سم مسله بیا هم راځي نو مانه کوېسچن کولای شي کمنټس کې که څه پرابلم یې پکې هم ماته ویلی شي اوکې تھینک یو الله پامان السلام علیکم